بسم الله الرحمن الرحیم. زه ام عرفان دورانی. تاسو ګورئ پیام خیبر. نن په سوړوزو کې موجود یم. د سوړوزو چې کوم ولس دی هغه د اوبو د لاسه ډېر زیات تنګ دی او چې کوم حکمرانان دي د دې بیخي مرسته نه کوي او مخنیوي نه کوي. د مخنیوي دپاره نن پیام خیبر ټیم راغلی دی. سوړوزو په دې میره کې کلي کې موجوده دي. زما شاته تاسو د اوبه کتې شئ د ډنډ اوبه دي. دا پټې دي چې دی نو د اوبو نه ډک کړی دی. خامخا د دې سهل به وباسو. دې سره سره چې کم پي کې 76 سمی صاحب ایم پی ای دی دلته هغه بېغوري دانه زیاته ده چې خپله حلقه کې هغه بالکل کار نه دی کړی. چا سره میلاوېدو له هم نه راځي او چې الیکشن راشي نو بیا وکړه زه به دا ووایم چې کټ به یې ورته اچولي کوڅه په کوڅه باندې او راځي به ووټ دپاره. نو ما سره د کلي مشران هم موجوده دي او دلته ما سره دا ټایم چې دی نو پاکستان عوامي قوت چې کوم پریزیډنټ دی صدر صاحب دی ضیاء الرحمن غازي صاحب هغوی وله مرسته کړې ده او را رسېدلي دي وله ټیم سره را رسېدلي. دې سره سره به خبرې اترې کوو د مشرانو سره د دې کلي چې دا کم لښتې دی حکومت دې ته بیخي خیال نشته پام ورته نه کوي او د دې لښتي آخر کېږي بس دې پټي ته وګورئ دا اوبه زما شاته کیمرامین زما ته اوس ته خولی شي چې دې پټي کې دا اوبه چې ولاړې دي دا یو داسې ډنډ جوړ شو چې دوی سره سره چې دی نو د ډنګي نن سبا ډېر غټ اوازه ده چې ډنګي بیا راله نو ډنګي به ځکه راځي چې د څښا اوبو ته ماشي خامخا راځي. دې سره سره چې دی نو کانګو یو مرض دی هغه هم جنم واغستلی شو. دې سره سره چې دی نو د دې کلي مشرانو سره به خبرې اترې کوو چې د دوی د ډنډ او د دې لښتي حوالې سره د پي کې 76 چې کوم ایم پي ای دی سمی صاحب د هغې عقله د دې څه وینا ده جی دا لښتې چې دی حکومت دې ته بیخي خیال نه دی. تاسو ایم پی ای پي کې 76 سمی صاحب دلته بیخي راغلی نه دی څه ویل غواړئ؟ یاره دې باره کې خو به بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین دې باره کې به مونږ داسې خبره وکړو که نه چې تر اوسه پورې د چا خبره چې مونږ د هغه شکل هم صورت هم نه لیدلی چې په کوم شکل او څنګه دی که نه. دویمه خبره به دا مونږ وکړو چې د علاقه ټوله پسمانده ده. دې کې داسې خلک دي چې غریب خلک اوسېږي چې هغه د زکات او د صدقو د دې شي مستحق دي. لہذا د هغې باوجود مونږ که تاسو نظر واچوئ نو دا چې کوم لښتې تاسو ګورئ او دا تاو شوی دی د تیکون په شکل او دا موړې خوړلی دی دا د نن نه 100 کاله مخکې مونږ دا ځمکه اغستې ده په شانده باندې بس راغونډې کړي دي خو دا ځمکه مونږ اغستې ده. لہذا لکه دومره استعداد د خلکو نشته دی په دې علاقه کې چې هغه نه هغه اپنی مدد کے تحت یو کار وکړي ځکه چې هر سړی دیاړي مار دی نن سبا مهنګای دور دی نو ووټ هم چاله ورکړی ووټ خو لکه مقصد دا دی چې مونږ پی ټي آی دا همیشه دپاره او زمونږ خو ایم پي آی چې کوم دی که نه نو دا موجوده وخت کې هغه دی دا ارباب امیر صاحب دی خو ایم ان ای دی که نه ایم پي ای چې کوم دی هغه دی ثناء الله صاحب دی سمیع الله صاحب دلته وزټ کړی دی د دې لښتي مخنیوي دپاره څه آواز اوچت کړی دی تاسو څه وینا چې مونږ به دا ووایو چې نه دي راغلي نو اوس راغلي وی مونږ به تاسو ته ویلي وی شیره مثال راغلي دي څه پیغام ورکوئ کاري صاحب چې دی که نه د دې په هکله کې به تاسو ته مطلب مزید هغه وکړي دا تفصیل دا راته ووایه سمیع الله صاحب چې دی نو ستاسو ایم پي ای دی د پاکستان تحریک انصاف نه پاک شوی دی هغه د دې لښتي هکله ستاسو څه وینا ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ دغه خلک چې کوم دی پسمانده علاقه کې اوسېږي او دا د 2012 د 2011 نه دا علاقې ته راغلي دي او په دغه علاقې کې بس غریبانانو خپلې پیسې کله نه کله جمع کړي دي او دا لښتی خراب شي کال په کال دي کې د بارانونه چې کله زیات شي نو دا اوبه سیلابي اوبه راشي دا لښتی راوغورځوي نو بیا د باټو ولات هم مسله هغې راشي دلته د کورونو مخې ته اوبه بندوي نو دلته داسې خلک نشته دی چې هغه په خپله د دې لښتې مخنیوی وکړي او د دې دغه لښتی وباسي. نو د دې علاقې ایم ان ای ایم پي ای ارباب امیر او سمیع الله چې کوم دی د دې علاقې خلکو ښه مضبوط ووټ ورکړی دی او ښه منډه ورته والې ده باقاعده کور په کور د هغې جنډې دلته لګېدلې دي خو هغې هېڅ مرسته نه ده کړې تر اوسه پورې. نو دلته کې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی د ماشو د واجې نه ماشومان بیمارېږي. همدارنګې دلته د 2 مدرسې دي یو دا مدرسه ده یو دین اخوا بله مدرسه ده په دې کې هم خلکو ته د اوبې تکلیف اوبه راوځي او د سونو پوره د هر یو شي مصیبت وي ورته. نو لہذا موږ دا ویل غواړو چې دا لښتی موږ ته ښه صحیح طریقې سره وباسي چې دا کوڅه هم چې کومه کچه دی دا هم پخه شي یخ طرف ته نورې اوبه جمع کېږي دا هم وځي او د دې پوره مخنیوی وشي. دا خبره ماشوم چې جاړي نو مور نه څه غواړي؟ نو ماشوم چې جاړي د مور نه پی غواړي. تاسو ایم پي ای نه غوښتې ده؟ موږ د ایم پي ای نه بار بار مرغلي غوښتي دي ورغلي دي او هغې هېڅ ریلیف نه دی ورکړی نه ارباب امیر ورکړی دی او نه سمیع الله ورکړی دی. ډېره مننه.
بالکل یقینا موږ سره دا ټایم چې دی یو نوې پارټي چې کوم په پېښور او په خیبر پښتونخوا کې راغلې ده د هغوی چې کوم صدر قوت په عقله باندې دي کارونه کوي لګیا دي هلې ځلې پیله ځل دی او پیله ځل یقین وکړئ چې دا صدر صاحب راغلی دی د میرې ته د کلي ته د سړوزو او دا مسله دوی نه هم خبرې اترې کوو دوی سره چې د دې مسلې حل څه دی جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسو ډیره مهرباني چې تاسو دلته راغلی او بیا زه د خلکو شکریا ادا کوم چې دوی موږ ته دعوت راکړو او موږ یې دلته راوغوښتو نو انشاءالله موږ به د دوی دپاره هر هلې ځلې کوو او چې څومره زموږ نه کیدی شي موږ به کوو موږ موقع ولیده انشاءالله او په دې به موږ کار کوو انشاءالله او دوی ته دعوت دی چې دوی زموږ اپیس ته راشي او مزید په دې باندې به انشاءالله موږ کار کوو د دیو دا لختې چې کوم دی ته ایشو جوړه شوې ده د دیو ایم پی ای ایم ان ای صاحب له دې تلي